الترغیب والترہیب. علامہ امام منذری رحمت اللہ تعالی علیہ دا حدیث و کتاب دے یو مجموعہ دا الترغیب والترہیب. باقی کی حدیث دے عبداللہ ابن عباس نہ روایت دے. عبداللہ ابن عباس پا صحابوں کی یو مقام والا شخصیت دے. اگر فرمائی وچ حضور مبارک او فرمائل من صام یوما من المحرم فلہو بکل یوم 30 یوما. الفاظ دا حدیث داوی. عبداللہ ابن عباس فرمائی من صام یوما من المحرم فلہو بکل یوم 30 یوما. رسول اللہ مبارک او فرمائل زکد دغی میاشت فضیلت دی. رسول اللہ مبارک پا حدیثو کے بیان کھڑے دی. عبداللہ ابن عباس فرمائی رسول اللہ مبارک فرمائی چکم یو انسان پا محرم الحرام میاشت کی یو روزونی وا او پا دی کی دا عاشوری دا ورز خبرانا دا چکم اموی دا اولین وخل تر اخیر پوری یو روزہ یونی وا فلہو بکل یوم 30 یوما. پا دغی یو روزہ باندے با اللہ جل جلالہو دا دغی انسان لد دیش و روزو نیولو ثواب ورک. یو روزہ دا سی دا لگا دیش. یو انسان با پا بندگانو کتال یو شای دو چند در کا یا بیدری چند در کا یا بیا للس چند در کا. لس چندن زیاد چرته مونږ تاسو نی اوریدلی چې چا سره محبتي او د لس چندن زیات یا اغله یو سیز ور کړی. رب می فرمای زیل دیش چندار کوم. یو روزونه سا په محرم الحرام کې حضور مبارک فرمای د دیش روزو ثواب دی پاغه باندې. نو د دغه میاشتې د فضیلت دویمه وجه امداده چې د دې فضیلت په احادیثو کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه وارد دی او منقول دی. دریم لمبر وجه دغه محرم الحرام میاشت لا دا خبر زده کړئ تاسو په علم کې به اضافه راځي الله ولی فضیلت ور کړی. دریم لمبر وجه دا دا چې په حدیثو کې چې څومره احادیث دي او صحیح احادیث دي پا اغی کی دولس میاشتو مختلف ذکر راغلے دے. داغی د ورځو داغی د شپو داغی فضیلت او ثواب راغلے دے. دریم لمبر د دغی میاشت د فضیلت وجه دا دا چې یو میاشتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابو یا اللہ جل جلالہ شهر الله ورتنه دا ویلی دا سی ویلی دا میاشتا دیر فضیلت والا دا دیر ثواب والا دا. خود یو میاشت پا بابت کی ما سوا دی یو میاشت نچے اگا محرم الحرام دا دا دین ما سوا یولس میاشتی دی. پا دغی یولس میاشتو کی یو میاشتم رب لا یزال جل جلالہ رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام و مبارکانو شهر اللہ نے ویلے دا رب میاشتی اور تنہ ویلی خوکا میاشتو کی یو میاشتا شهر اللہ ویل شوی دا رب میاشت اور رب تی نسبت شوی اور رب دا دغی میاشت خپل ځانته نسبت کړی. اغا میاشت پا احادیثو کی بل میاشت ندا اغا محرم الحرام میاشت تا. تاسو گورے حدیث دا ترمیزی پا حدیث دا ترمیزی کی رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے حدیث روایت کی و پاگے کی الفاظ دادی فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ دا محرم الحرام میاس چی دا شهر اللہ. بیا دا دی مقصد محدثینو سے بیان کرائی چی دا میاش دا اللہ میاشتا. نو دای د فضیلت دریم وجه دا چې د دغه میاشت نسبت چاته شوی دی د دغه میاشت نسبت رب لا یزال ته شوی دی چې هغه په ټولو بر دی هغه خالق دی مالک دی رازق دی ټول انبیاء صحابه اولیاء اتقیاء دا ټول مخلوقات دغه رب ته محتاج دی رب هیڅ چاته نه دی محتاج هغه خالق او مالک او رازق او معبود برحق واحد لا شریک ذات هغه ذات ته نسبت شوی
خورئ د دغه میاشتې. ځکه علما فرمایي چې دغه میاشت له خدای پاک جل جلاله یو خصوصي فضیلت او کمال ورکړی چې دغه کمال نور میاشتو له الله جل جلاله نه دی ورکړی. شهر الله څه مطلب دی؟ الله میاشت. الله څه کوي په میاشت باندې؟ په ورځو باندې. الله د زمانې نه د ورځو نه دی نه پاک دی، منزه دی، مبرأ دی. شهر الله مقصد دا دی، محدثین فرمایي چې الہ العالمین اور تخپل میاشت وي. مقصد یې دا دی چې په دغه میاشت کې رب لا یزال د طرف نه ډیر په کثیر تعداد باندې خیرونه، برکتونه، رحمتونه نازلېږي. د شهر الله مقصد دا دی د الله میاشت، یعنی خدای پاک جل جلاله په دغه میاشت کې په خصوصي توګه باندې په خپل مخلوقاتو باندې رحمتونه نازلې، برکتونه نازلې، خیرونه نازلې، او دا کوم خلقو ته ملاوږي دا د الله خیر، د الله برکت، د الله رحمت دا کوم خلقو ته. علما فرمایي چې کوم خلق په دغه میاشت کې د نافرمانی او نزان ساتي او د الہ العالمین جل جلاله په اطاعت کې مشغول وي، دغه خلقو ته په دغه میاشت کې په خصوصي توګه باندې رحمتونه، برکتونه، فضیلتونه، ثوابونه د الہ العالمین د طرف نه ملاوږي.